کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زما پلار چې د تورات د بل غټ عالم نو او حضرت موسی علیہ السلام باندې چې الله څه نازل کړي الله دا ټول علم زما پلار ته ورکړي او ما پلار مانه ایس نه دی پټ کړي ما ته خپل علم کې هر څه خیال خو کله چې مرګ وخت راغی زیرا وغوښتله ما ته وی تا ته پته شته ما ته چې الله څومره علم را کړی په هغې کې ما تا نه څه هېڅ نه دي پټ کړي خو دوه پاڼې مې تا نه پټې کړي دي واورئ دوه پاڼې مې تا نه پټې کړي دي او په دې کې د یو نبی بیان دی او د هغه نبی دنیا ته تشریف راوړلو زمانه اوس نږدې شوه نو دی وای بیا د ما ته مخکې ولې نه وي اوس ولې نه وای وای ځکه مې نه درته وی داسې نه چې په دې وخت کې یو بل راپورته شي او هغه غلط وي د نبوت دعوا وکړي ته ورپسې نه شي نو چونکې زه له دنیا نه ځم او اخیرني نبي اوس ټیم را نږدې شو نو ته به داسې وکې چې ما نه بعد به دا دوه پاڼې وګورې بیا به تا ته پته ولګي په فلاني ځګي کې مې ایښودې دي اوس بیا نه ګورې کله چې دا نبی تشریف راوړي بیا به ته دا پاڼې کلاو کې بیا وګورې حضرت کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ فرمایي څه وخت چې ما هغه پاڼې را وباسلې نو په هغو پاڼو باندې لیکلي وو واورئ محمد رسول الله خاتم النبیین لا نبی بعده مولده بمکة ومهاجره بطیبة محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی الله رسول دی لواړو نه اخیرنی نبی او د نه بعد څوک نبی نشته او د پیدایش ځای مکه دی او د هجرت ځای طیبه یعنی مدینه منوره دی